أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغزوا إلي ولا تنظرون. مخیاتونو کی تذکرہ دیوا چې دا خلق خبرې کوي په دې باندې خفه کېږه مه. عزت د الله په لاس کې دی، چاله چې غواړي نو هغه ورکوي. د الله په نسبت باندې ته عزتمن یې چې د الله د دین کار کوي. ته عزتمن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د الله پیغمبر یې. مسلمانان عزتمند دي چې په الله باندې د الله پر رسول ایمان دی. بیا د خلکو تذکره وا چې هغې د الله نه سوا بل ته رامدد شوی، د بل بندگی کوي، د بل عبادتونه کوي. الله وایي دغه خلک دا د خپلو شرکاو هم خبره نه مني. دارنګې دغه خلک د الله خبره نه مني، په نورو پسې روان دي. او دی چې روان دي نو په اټکل پسې روان دي، په ګمان پسې روان دي. دلائل په توحید باندې وو، نفی د ولد وا، نفی د شریک وا، ردو په شرک باندې چې د الله سره څوک شریک نشتی، حصدار نشتی، د الله زوی نشتی، دا زولی نشتی. الله غنی ذات ته، دا ټول هر څه د الله په قبضه اختیار کی دي. څوک دا خبره کوي چې دا خبرې دا قرآن د ځانه جوړ کړل، دا مسلې د ځانه جوړې کړلې، نو ورته ووایه څوک چې په الله باندې دروغ جوړوي نو هغه نشي کامیابېدی. دا خو د دنیا لږې ورځې دي، لږ وخت دی، د دې دپاره په دې کې فایدې دي، خو دغه فایده ډېره لږه ده، د سکې په مقدار باندې ده. ثم الینا مرجعهم، نو موږ طرف ته به راګرځي، نو هلته کې به ول عذاب، سخت عذاب به ول ورکو په سبب د دې چې دوی کفر کوو. اوس د آیاتونو نه واقعات ذکر کوي د نوح علیه السلام، ورپسې د موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، ورپسې د یونس علیہ السلام واقعه پیش کړي. په دې باندې چې دا انبیاء علیهم السلام راغلیو، دی مسله بیان کړوه، رد د شرکی کړو، خلکو یې خبره اونه منله نو تباه شو. د نوح علیہ السلام قوم ته ګوره تباه شو، د موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام مقابله کې فرعونونو تباه شو. رد د شرکیاتو داغي بم تذکرہ بکیږي. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، بیان کا پر خلق باندې واقعہ د نوح علیہ السلام. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، کله چې وی خپل قوم ته اے قوم زما کګرانی پتا سو باندې مقامی زما ودری دل بیان تا وتذکیری او زما واعظ او نصیحت در کول تاسو لا د الله پایاتونو باندې. فعلى الله توکلت، نو په الله باندې ما ځان سپارل. فاجمعوا امرکم وشرکاکم، نو تاسو را جمع کوي خپل کارونه، خپل شرکام را جمع کوي. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه،
بیا دینئی ستاسو کار په تاسو باندې پټ ثم اغزو الیا بیا متوجه کئ ما طرف ته ولا تنذرون او مال مهلت مرا کوي ان کان کبر علیکم مقامی که زما ودریدل تاسو ته زه دلته ودریږم بیان د پاره دا خبره په تاسو باندې ګرانه لګي دریم مقامی یو مطلب بدای زما پاتې کېدل ستاسو په دې کلی کې ستاسو په دې محله کې ستاسو په دې ځای کې زما پاتې کېدل تاسو باندې ګران لګي دارنګه زما واعظ او نصیحت کول د الله په آیاتونو باندې تاسو باندې ګران لګي نو ما خو په الله باندې ځان سپارلې ما په الله باندې توکل کړلې فاجمعوا امرکم وشرکاءکم نو تاسو چې څه کوئ لاس یو آزاد توره یو تیره څه چې کولی شي وکړي څه چې کوئ زمانه پټو کوي د تاسو چې څه کوئ هغه دې تاسو ته ښکارئ هغه په تاسو باندې څه پټ نه بیا یې ما ته را متوجه کوي زما خلاف چې څه کوئ وکړئ ماله مهلت مه راکوئ الله به زما حفاظت کوي نوح علیہ السلام په داسې دور کې راغلی و چې هغه دور کې ټول د شرک بس مسلمان پکې نه مونده کېدو چې الله یې منلی د الله رسول یې منلی چېرته ټول په یو شرک باندې کلکو او داسې کلکو د نوح علیہ السلام تذکرہ چې الله رب العزت نور زینو کې کوي بیا خاص کر صورت نوح کې چې کوي ناغي کې د نوح علیہ السلام هغه فریاد ذکر کوي یا الله ما دیتا واعظ او نصیحت مې وته وکړو لیل و نهارا د ورځې او د شپې دارنګه پدی باندې ما جرګې کړلی اسررت لهم اسرارا پټې پټې جرګې مې پکړلی خبرې مې وته کړلی مسله مې بیان کړلا واعلنت لهم اعلانا ما دیتا اعلان مې کړلې په چغه مې وته مسله بیان کړلا لګو ته مې بیان کړلا یو تن ته مې بیان کړلا خودی ایمان نه راوړي دا سکه لا یلیدو الا فاجرا کفارا دی چې زیګي هم ناغبئی کافر فاجر بعضی خبرې پکې داسې راغلي وي چې بعضې زنانه داسې دي چې هغه خپل امید ته وایي هغه مخاطب کې چې دې سړي خبره ونه منې پیدا شي نو دې سړي خبره چې ته ونه منې نوح علیہ السلام آخر کې سوخ شوی دی یو ورځ نه ده 2 ورځې نه دي 9.5 کاله د هغه د پریشانۍ د هغه د تبلیغ وخت تیر شوی دی نور د هغه عمر زیاتو چا لیکلي 1400 کاله عمر یو چا لیکلي 1400 کاله عمر یو عمر زیات ته د سختۍ وخت هغه چې تیر کړل نو هغه 9.5 کاله دی نو پدې کې روزانه لګیا دی روزانه واعظ او نصیحت ته روزانه دا چې یو سړی ته خلک خبره کوي هندو ته مې خبره کړو مسلمان شي وو آتا سړی جوړ نشو د سړی زوی نه شوی نوح علیہ السلام لګیا دی بیان کوي او نوح علیہ السلام پیغمبر دی داغه په واعظ او نصیحت کې اثر بسمري او بیا خبره داسې نه چې خبره کړلا څوک منی او کنه منی خپل کار وکړي نه لګ خلکو ته ویلی ډیرو ته ویلی یو تن ته ویلی پټه جرګي وته پسې کړلی هغه خبره ومني نه مني ناخر کې وی رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا
یا الله په ازمکه باندې د کافرانو یو کور پرې نه دی ټول تباه کی خبره ماغه شوه الله رب العزت په داسې عذاب راوس یو پیر هم تباه کولی شو لیکن داسې عذاب پې راوس چې هغه په دې دنیا باندې شپږ میاشتې تقریبا په دې باندې چلیدو څه شی پکې نه ښکاري ټوله اوبه ده څوک چې په کشتۍ کې دي بس هغه بچ دي او څوک چې د کشتۍ نه بهر دي ټول مړه شو ټول تباه شو رجب کې خبره شروع شوې وه او لاړه ورسېده محرم لسمې ته محرم په لسمه باندې کشتۍ په جودي غر باندې ودرېده دا تقریبا شپږ میاشتې یو سړی یوه ګنټه په اوبو کې ډوب کې مري بیا چې ورځ شي ورځ نه ورځې شي د ورځو نه هفتې شي او د هفتې نه میاشتې شي میاشت او د میاشتو نه میاشتې څه به پاتې شي الله هم په داسې طریقې تباه کړه چې خلک یې یاد وساتي فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ که تاسو نه منئ شا کوئ اوړئ فما سألتکم من اجر نه مې د غوښتلې ستاسو نه په دې باندې څه اجرت مې نه دی غوښتی تنخواه مې نه ده غوښتلي څه وظیفه مې نه ده غوښتلي ان اجر الا علی الله نه ده بدله زما مگر په الله باندې ده وامرتو او ما ته حکم شوی دی ان اکون من المسلمین چې یم دی اول د غاړو ایښودونکو نه زیم به زه مسلمان الله ته به غاړه ږدم خپله مرضي نه کوم د الله مرضي کوم فکذبوه نو د خلکو د هغه تکذیب وکړو فنجیناه ومن معه فی الفلک نو موږ نجات ورکړو هغه لا او هغه کسان چې د هغه سره په کشتۍ کې وجعلناهم خلائف وګرځول موږ دې لره وروستو آباد په ځمکه کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق کړه موږ هغه کسان لره چې تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو فانظر کیف کان عاقبة المنذرین نو ګورا څنګه شو انجام د يرولو شو ثم بعثنا من بعده رسولا بیا راولېږل موږ رستو د هغه نه ګڼ رسولان الی قومهم قومونو د هغې ته فجاؤهم نو راغله هغې پیغمبران راغلو د قومونو خپلو ته بالبینات رایوړو ورته واضح دلایل فما کانوا لیؤمنوا نو نو دا خلق چې ایمان راوړی وی بما کذبوا به من قبل په سبب د هغې چې تکذیب یې کړی و د هغه مخکې د دغې نه کذلک نطبع علی قلوب المعتدین دارنګې مهر لګو موږ په زړونو د حد نه تجاوز کوونکو باندې بعضې خلک یې داسې پرون مې تکذیب کړلی اوس نشم راوړی وی اوس یې نشم منلی پرون مې نا ویلی اوس او کولی نشم دا داسې جاهلان خلقو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل نو دی چې ایمان راوړی وی په سبب د هغې چې تکذیب یې کړی مخکې تکذیب یې وکړو د هغې اوس یې نشم منلی بعضې خلک وایي داسې اوس هم وایي دا بعضې قصې دا مخکینی خلکو هغه پرتې دي نه تر اوسه پورې دا خبره موږ داسې کوله اوس یې نشو کولی تر اوسه پورې مونځ موږ په 9 بجې کا اوس یې پابندي کولی نشو وایي دا هغه شی تر اوسه پورې پروت دی خلکو کې ولې تر اوسه پورې زموږ مونځونه بس شي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل مخکې یو ویل چې نه منو بس آقا زه په هغې د لا نسلم په ډیرکۍ باندې ولاړ یم نه منم نو خبره چاله نقصان چاله ورکوي نه یو نقصان به الله له ورکي نیک هم ساموز کذالک نطبع علی قلوب المعتدین دارنګې مهر لګو موږ په زړونو د حد نه تجاوز کوونکو باندې ثم بعثنا من بعد موسی بیا راولېږه موږ وروستو د هغې نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الی فرعون ته وملئه
او غټانو دا غتا بیا آیاتنا په خپل آیاتونو باندې فاستكبرون د خلکو تکبر وکړو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان قوم دی مجرمان خلق دی تکبر وکړو د موسی علیہ السلام مقابله کې د آیاتونو د الله د آیاتونو مقابله کې ځان ته غټ وای د الله آیاتونه پرې خودو نو فلما جاءهم الحق کله چراغه د خلکو ته حق من عندنا زمونږ د طرفنا قالو نو د خلکو وی ان هذا لساحر مبین یقینا دا خو خامخا سحر د ښکارا لسحر مبین دا خامخا سحر ښکارا دی موسی علیہ السلام تیوی دا ساحر دی او د موسی علیہ السلام د آیاتونو پیش کولو ته مسلې تیوی دا سحر دی قال موسی علیہ السلام یا تقولون للحق لما جاءکم آیا تاسو وای حق تا کله چراغ تاسو ته السحر هذا چې دا سحر دی ولا يفلح الساحرون خبر دادا چې نشي کامیاب دي ساحران چرې کامیابیږي نه پس کې دنیا کې به کامیاب شي سحر بهو کی پیسې بهو ګټي سحر بهو کی خپل کار بهو کی لیکن آخری انجام سده د ساحرانو ناکام کېدل دی د الله په نزد ولا يفلح الساحرون ساحران بچری کامیاب نشي مخکې تذکرہ شي وا سحر کفر ده کہانت کفر ده نجوم علم نجوم منجم اغا کافر ده لگیا ده نجومی ده نجومی یو حدیث کے ناتلو کل منجم کاہن وکل کاہن ساحر وکل ساحر کافر ہر منجم کل منجم ہر منجم کاہن دے ہر کاہن ساحر دے او ہر ساحر کافر دے لگیا بھئی ځان ته مسلمان وای خو چې سحر کوي کہانت کوي او په نجوم کې لګیا دی نجومی دی نو ته مسلمان نه وای دی به ځان ته وای دی ځان آسف ځان ته وسړي دی لګیا دی ځان ته بادشاہ وای نو وای دی کنه پاکستان بادشاہ مزو وای دی شل پیر دی وای دی بادشاہ کیږي خو نه په چا په خپل وینا باندې دی وای زه مسلمانیم نو مسلمانۍ خبره دې نه کیږي یو تنو چا ورته وی ته چا بندای وې زه خو وایم چې زه الله بندایم خو چې الله مې خپل بندگانو کې شماري کنه شماري وې دا چا امتی وې زه خو شل پیرې ویم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیم لیکن چې هغه مې په خپل امتیانو کې بشماري او کنه چې کله مخامخ شم ناوا ما شماري کې بنشماري خپل امتی راته وای کنه وای راته خبره به د هغه ځای نه جوړیږي دې ځای نه جوړیږي د شل پیرو عزت الله بندیم نو د الله بندګيري خو ته نه کې چې الله بندګيري نه کې نو دې ته خو د الله بنده نه وي د الله بنده هغه چې د الله بندګيري کوي د وزن وستل د الله د بندګيري نه اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا دې خلکو وی آیا راغله ته مونږ ته د پارا چې واړې ته مونږه د هغه سنا چې مونډلې مونږه پاغي باندې پلان خپل زمونږه پلانو به خبرې کولې پلان چې په کوم لار روانو داغې نه ته مونږه اړې امخکینی خلکو سوي وي امخکینو خلکو په لار باندې مونږ روان یو کنه قصې روانې دي ارزه کې دا خبرې مور پلار نیکه چې سکړی یا کوي او پلار نیکه نه الله او د الله رسول چې سویل یا کوا یہ پلار نیکه باندې خطه ده پلار نیکه باندې ګارانټی نشتی ګارانټی ده د الله په خبره باندې د الله د رسول په خبره باندې پلار نیکه تر دې پورې بازي یو حدیث کې نازي
ومن کان منکم مستنن فلیستن بحدیث قد مات من کان منکم مستنن څوک چې د چا په لار باندې ځي فلیستن بحدیث من قد مات نو دا هغه چا په لاره دی لاړ شي چې هغه مړه دي مخکې تللي ولې فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه په ژوندي باندې د فتنې په هغه باندې د اورېدو د ګمراه کېدو اعتماد نشتی کېدې شي ګمراه شي کېدې شي د لارې نه واوړي کله کله داسې کېږي مخکې تېر شي بلعام ابن باوراو تورات عالمو ډېر ښه سړی و لیکن یو وخت راغی لاړ واغو بل طرف ته لاړ نو الله بیا مثال پیش کړی د سپي سره فمثلو کمثل الکلب داسې حالتي جوړ شو نو پلار نیکه پسې روان یو پلار نیکه چې دی په حق روان یي زه پسې لیکن چې په ناحقه دي نه هغه پسې ولې ځې قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا دې خلکو وې آیا راغلی ته موږ ته دې دپاره چې واړې ته موږ د هغه څه نه چې موندلې موږ په هغې باندې پلران خپل وتكون لكم الكبرياء في الارض او یې دې ستاسو دپاره شي دې ستاسو دپاره مشري لویې په دې ځمکه کې تاسو مشري حاصلول غواړئ وایي دی نور څه نه کوي ځان مشهورول غواړي دی بل څه نه کوي دی تاسو باندې ځان مشر کول غواړي کله وایي ځان مشهوروي کله وایي ځان مشر کوي وما نحن لکما بمؤمنین او دی خلکو وی نه یو موږ په تاسو دواړو باندې یقین کوونکي نه یو موږ په تاسو باندې ایمان راوړونکي وقال فرعون وی فرعون ایتونی بکل ساحر علیم راولی ماتا هر ساحر پوها کم چې په علاقه کې څومره ساحران دي پوها دي استادان دي د سحر هغه مال راولی فلما جاء السحرة کله چې راغلو ساحران راغله مقابله شوه خبره نور زیرو کې ذکر کوي بیا قال لهم موسی علیہ السلام ته القوا اچوي ما انتم ملقون هغه چې تاسو کوم څه اچونکي یئ تاسو چې سره راوړلی کم داو یو راوړلی کم دلدرزي هغه واچوئ هغه پیش کوي هغه داو وکوي هغه چوټ وکوي څه کوئ فلما القوا کله چې وغورځول هغې قال موسی نو موسی علیہ السلام وی ما جئتم بسحر هغه چې راوړلی تاسو کم سحر تاسو چې په کم سحر راغلی یئ ان الله سيبطلو یقین الله بخامخا دا باطلی ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقین الله نه جوړی الله نه کامیابی عمل د مفسدانو ويحق الله الحق بکلماته الله حق ثابتای په خپل حکم باندې ولو کرے المجرمون اگر چې مجرمان بدګنی بل ذکر راځي موسی علیہ السلام ناسته خلقو د عاشونه اورزول یخیل الیهم د موسی علیہ السلام په خیال کې هم دارات له انها تسعى چې د منډي وي همساګانی دي رسۍ دي دا منډي وي موسی علیہ السلام په خیال کې هم دارات له مطلب دا موسی علیہ السلام باندې هم اثر وکړو لیکن چې کله الله تعالی وګرځول خپل امسا دی امسا چې وګرځول ارسه غړپ کړو په یو غړپ باندې تیر کړو خبر خلاص کړو بعض خلک بګی دا سشتي سحر اثر وای نشتی ولې دا کفر دی نو کفر دی نو څنګه خو اثر شته نو څنګه کفر دی چې اثر نه وي نو به کفر کوم ځو موسی علی السلام په خیال کې راتلو نو دا بعض خلک وای دا سحر چې څوک دی ته وای چې دا اثر کوي سحر کې اثر شته نو دا کفر دی وای دا خو شرک دی وای شرک ولې دی سحر اثر کوي الته مخکې سورۃ بقره کې ویلو باذن الله دا الله په حکم الله وایي چې اثر دې پکې واچولې شي جو وی کی اثر اگر الله پکې اثر نه چي نه کوي یا څه وشي دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ بیان کا په خلق باندې واقعه د نوح علیہ السلام اس قال لقومه کله چې خپل قوم ته یا قوم زما قومه
ان کان کبر علیکم مقامی کچری ګران لګي پتا سبحانه زما ودریدل د بیان د پاره یا زما وسیدل پتا سو کې ستاسو په دې علاقه کې په دې کلی کې په خپل کور کې و تذکیر یا زما واعظ او نصیحت کول تاسو د الله پیاتونو باندې فعل الله توکلتم په الله باندې ما توکل کړل فاجمی او امرکم و شرکاکم نو راجم کوي خپل کارونه خپل شرکا راجم کوي ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دې نه تاسو کار په تاسو باندې پټ ثم قضوا الیا بیا متوجه کوي ما طرف ته ولا تنذرون مال مهلت مرا کوي فإن تولیتم کو شاګل تاسو فما سالتکم من اجر نن می غختل تاسو نه پدې مې سو اجرت من د غختلې تنخواه من د غختلې وظیفه من د غختلې ان اجر الا الله نه د بدله زما مگر په الله باندې دا و امر ته ما ته حکم شوه دی انا اكون من المسلمین چې يم دې زو د غاړې خودن کو نه فکذبوه د خلق دا تکذیب کو فنجیناه ومماه نو موږ نجات ورکا غلاو هغه چې دا غسرو پکشتای کې وجعلناهم خلائف او ګرځول موږ دې لره رستو آباد پزماګه کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق موږ کسان لره چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو فنظر کیف کان عاقبت المنذرین نو ګورا څنګه شو انجام د يرولو شو ثم باسنا من بعد رسولا بیا راولېګل موږ رستو داغه نه ګڼ رسولان الی قومهم قومون داغیته فجاءهم راغلو وتا بالبينات په واضح دلایلو فما كانوا ليؤمنوا نو دي چې ایمان راوړل وې بما کذبوا به په سمانه تکذیب کړو داغي من قبل دین مخکي کذالک نتبع على قلوب المعتدين دارنګي مہر لګو پسنو د مو د حد نه تجاوز کوونکو باندې ثم باسنا من بعد موسی بیا راولېګو منګه ورستو د دینا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الی فرعون ته وملئی غټانو داغتا فبیااتنا بخل آیاتونو باندې فاستكبرون د خلقو تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا کل چراغ دی ته حق زموږ د طرفنا قالوا ندیوه ان هذا لسحر مبین یقینا دا خامخا سحر کار دی قال موسی علیہ السلام وی اتقولن للحق لما جاءكم آیا وای تاسو حق تا کل چراغ تاسو تا اسحر هذا چې دا سحر دی ولا يفلح الساحرون او نشي کامیاب دي ساحران قالوا ندیوه اجیتنا لتلفتنا ما وجدنا علی ابانا آیا راغله ته مونږ ته د پارا چې واړې ته مونږ د هغه سنا چې مونږ مونږه پاغي باندې پلان خپل وتكون لكم الكبرياء في الارض او یی استاسو د پارا لوی مشری په دې زمګه کې په دې ملک کې په دې علاقه کې و ما نحنو لکما بمؤمنین او نه موږ په تاسو دواړو باندې ایمان راوړونکي وقال فرعون او وی فرعون ته نه به کل ساحر علیم راولې ما تار ساحر پوا فلما جاء سحرته کل چراغ راغله ساحران قال لهم موسی نو وی وته موسی علیہ السلام القوا واچوي ما انتم ملقنا چې تاسو کم سا چون کیي فلما القوا کل چاغي اوغرزول قال موسی نو موسی علیہ السلام ما جئتم بسراج راغل یہ تاسو په کم سیر باندې ان الله سيبتلو یقینا خامخ الله په باطل دی لره ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله نه جوړي الله نه کامیابی عمل د مفسدانو ويحق الله الحق بكلمات الله حق ثابت په خپل حکم باندې ولو کرے المجرمون اگر چې مجرمان بدګنی الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي صلی اللہ علیہ وسلم